ټاپک دی د دعا قبولیت باره کې، یعنې زموږ دعاګانې کم ټایم قبلیږي. نو ما د علماء کرام نه دا خبرې واورېدې، نو زړه مې غوښته ما وی چې خپل ملګرو سره مې شیر کړم، ولې چې خبره یو سړي سره شیر کړي، خلکو سره یا ملګرو سره شیر کړي، نو هغه چې په هغې باندې عمل وکړي او راشي په هغې خبره باندې، نو دا ثواب به موږ ته هم ملاویږي. نو ما وی چې دا خپل د زړه خبره او د کوم علماء کرام نه چې ما خبره واورېده تاسو سره شیر کړم. دا دعا د دعا قبولیت باره کې ده. موږ دعاګانې غواړو، موږ بیا وایي ده چې زموږ دعا ولې نه قبلیږي. نو دا زما یو خبره واورئ چې د هر انسان دعا قبلیږي، خو دا درې قسمه د دې قبولیت نښې وي. د دعا قبولیت یعنې درې قسمه وي. یو موږ یو دعا وغواړو نو هغه زموږ چې کوم دی په دنیا کې قبوله شي، او بله هغه دعا ده دویم نمبر چې کوم هغه په موږ باندې څه آفت را رواني، نو هغه دعا د وجې موږ آفت لرې شي. او دریم هغه د دې دعا قبولیت دغه دا دی چې دریم دغه دا دی چې موږ دعا ووایو نو زموږ ولې قبوله نه شي، نو هغه اول خو په دنیا کې قبوله شي، او درېیمه چې کوم دی په موږ باندې آفت راځي نو هغه موږ نه لرې کړی شي، او درېیم چې کوم دی موږ د آخرت لپاره ذخیره شي. نو دغه قبولیت باره کې ده. او بل خبره دا ده چې یو ما داسې علماء کرامو نه دا خبره اورېدلې ده چې وایي دعا چې کوم دی درې قسمه ټایم کې قبلیږي. هغه درې قسم دعا چې کوم دی وایي درې وختونو داسې دي چې قبلیږي. اول نمبر داسې ده چې کله وایي مؤذن او اذان کوي که نه، چې مؤذن اذان وکړي او هغه اذان ختم کړي، نو د دې چې خپله دعا ده اللهم رب هذه الدعوة التامة دا مکمل چې ووایه، نو دې نه پس موږ ته پکار دي چې موږ دعا وغواړو. دا یو نښه دا ده چې دعا په دې ټایم کې قبلیږي. دویمه نښه هغه ټایم ده د جمعې په ورځ چې کله امام چې خطبې ته ودرېږي او د جمعې خطبه ادا کوي، د هغې نه پس چې هغه بیا په منبر باندې کښېني یو 5 سکنډه پورې کښېني، نو هغه دوران کې د دعا قبولېدو دغه ټایم وي. یعنې کله چې امام خطبه ورکوي او کښېني 5 سکنډو دپاره، نو هغې کې هم سره ټایم چې دعا وغواړو، دا هم د قبولېدو یو وخت دی. او درېیم هغه وخت دی چې کله مازدیګر لمونځ وشي، تر مازدیګر لمونځ نه واله تر ماښام ټایمه پورې، دغه هم دوران کې هم سره وخت دی چې موږ دغه کې دعا، نو د مازدیګر لمونځ نه واله تر ماښامه پورې دغه درمیان کې علماء کرام وایي چې دغه درمیان ډېر بهترین وخت دی. نو دغه دوران کې موږ دعا غوښتی شو. نو دا خو زما دا خبرې زما دا کوم چې ما علماء کرام نه اورېدلي دا ستاسو خوښې شوې، نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ، ولې چې څوک نه څوک په دې خبرو باندې راشي او عمل پرې وکړي، نو زموږ دپاره هم د آخرت تحفه ده او تاسو دپاره هم آخرت تحفه ده. الله دې موږ ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب